یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لګیدنو و کاله ملک آباد کو او د غلی ذخیره به ځان سره جمع کوله بیا و کاله زکات شروع شو او واقع حداسه او چې صرف په مصر باندې نو بلکې ټول علاقې د ورسېدو باغی کې چې کوم دینو دو کنعان د فلسطین دغه علاقو د مرسېدو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تقسیم د غلی شروع کو او کم کس به حاضر نغه ته بدوخ یو انډه ورکو یو بار به ورکو او ډیر مناسب قیمت سره به ورکو خدا غیر لپاره د حاضری چې ونه د لازمی وخت په بدلین البته ته ملاوي دو نو دا خبر رو خوریدن یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تم رو رسیدو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام خپل زامن دوی چې بچی تاسو لاړ شي او دارنګي چې کوم دینو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د مصر بادشاہ دا او ورته وای چې دا شانته مونږ کرم فقر دی غلنيشته دی کات سالی دا نو مونږ سره امداد وکاو مونږ له چې کوم دینو څه غلا وغیرہ راکا نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لسر اورگان بنیامین پکې نو او نور لسر اورگان چې کوم دین دی رالل چې څنګه رالل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د دین د نوم د مقام د احوال تاسو کو نو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی او پیجندل او د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نو پیجندل یو خدا و چې د دې ګمان داو چې ګن بس هغه چې د خرشوي یو غلام دی ختم شي یا بمړي دوی مدار چې د دې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کله دین جدا کېدو نو دغه ټیم کې معصوم او د دې چې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات کله کېدنه بیا ډېر لوی تغیر او تبدل پکې راغلو لوی شیمو د حکومت هغه دغه ته ملاو شو په دی وجبان او بل دا جرأت کول نشي چې دغه د نوم نسب تاسو کې ځکه بادشاہ نو په دی وجبان د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اون لیدو او یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی او پیجندو بیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام د دې سره خبرې کولی کله چې دی له غلا او ضرورت برابر کړل نو دی طلب وکړو چې زمونږ یو ورور بل غیب د من راوسته نه ځان سره حضرت بنیامین نو کدا غي عیسی مراد راکړنو یوسف علیہ السلام پرمایل چې غایب ته عیسی نه ملاویږي قانون موږ داسې مقرر کړی دی چې عیسی باغ چا ته ملاویږي چې پیسې بم راړي او په خپل باندې نارینه او سړی حاضرېږي لکه زموږ په علاقه کې موږ وایو لکه په شناختی کارت باندې پلان کې شی ورګي خپل بځي داسې غونډه نغمل پیر تدان سره راولي نو زبتا استاد درکم مفسرین د پر روایت د سودی باندې دا خبره لیکلي چې یوسف علیہ السلام رونه د یوسف علیہ السلام تر کلرال نو یوسف علیہ السلام خو پیجندل لیکن د مزید اطمینان د باره اتنه تبشیش کو ورته ویل چې تاسو د مصر خلګي تاسو عبرانی چې بوای څنګه چې بخلګي تاسو یو خوای چې موږ مصرانی او بل خو عبرانی وای د مصر خلک خو عبرانی نه وای تاسو څنګه راغلی دیو دی چې موږ د مصر نه یو موږ هغه د کنعان نه راغلی یو او د عبرانی زموږ د پلار نه کجبه ده نو دی وی چې زموږ ملک کات دی موږ ستاډیر صفات واوریدل چې هغه چې کوم نه نو دی وخت خلکو سره امداد کوي نو موږ په دا بنیاد باندې راغلی یو نو یوسف علیہ السلام او دی ما سره غم دي چې د جاسوسان نه عین وتبارا به کی وای جاسوسان نه دی وی معاذ الله موږ د الله د پیغمبر اولاد یو یعقوب علیہ السلام هغه د اسحاق علیہ السلام زوی دی ابراهیم علیہ السلام زوی دی یوسف علیہ السلام د نبی ته پوښتنه تاسو رونه دیو ته بیانو کو چې منګه دولسو خو یو رانه پوړو کوالی کې چې کوم نه په ځنګل کې روک شوی دی او زمون بلار دغه سرډی رضیات مینا محبتو او زمون یو بل رور دی دغه خپل سکر ور دی زمونږ چې کوم نه د بلار نه دی
دغه نوم بنیامین دی. هغه زمونږ پلار ځان سره د تسلی دپاره ایثار کړی دی او باقي موږ لس راغلي یو. یوسف علیه السلام دی په شاهي مېلمانخانه کې تېره کړی و. اکرام یې وله وکړو، چای ډوډۍ هغه وخت سره سوی وله ورکړل. او د یوسف علیه السلام خواهش دا و چې دی دوباره راشي او ځان سره دغه بل ورور راولي، دا بل ورور ځان سره راولي. نو دی ته ډېر ترغیبات ورکړل چې ځان سره ورور راولي. او بیا یې دا دباو هم واچو که چېرې هغه راونستو نو ګوره تاسو له به هم بیا پیمانه نه شي درکولی، بیا به تاسو هم نه راځئ. چې کله هغه راولئ هله به چې کوم دی نو تاسو راځئ، تاسو له به پیمانه بیا درکولی شي. دی وی بس ټیک ده موږ چې لاړ شو د پلار نه مو مطالبه وکړو، که پلار را سره کوي خو فبها او که نه کوي نو چې ګوره موږ یې نه شو راوستی، خو موږ به خیر دی 100% د خپل پلار نه مطالبه د دې خبرې کوو چې دی موږ سره کا. یوسف علیه السلام د خپلو خادمانو ته ووي وی دا دی چې تاسو لکه مې پیسې وغیره درکړل د پاره د دې چې تاسو پې دی له غله ورکړه، وی دغه مال لاوالی او د دی په دې پنډونو کې بیا پټ کېدی، دا و د واپس کوي. غرض د یوسف علیه السلام د دې نه دا و هسې نه چې دی کلي ته لړ شي نو زموږ د کور غربت دی، زما پلار پیغمبر دی، نو که دی بیا راتلل غواړي نو څنګه به راځي، پیسې بولنی پکار، نو زه چې دا پیسې ورسره وي نو زر تر زره به راشي. یا غرض د مقصد د یوسف علیه السلام دا و چې دی کله واپس لړ شي نو دی به چې کله هلته ورسېږي او دا پیسې عمومي دا د پیغمبر اولاد دی، دا څه اخوا دې خوا نه دي، لہذا دی به ضرور دا ووایي چې اوهو د دې بادشاه نه غلطي شوې ده، موږ دې پیسې واپس کړي دي، نغه امانت د واپسۍ په بنیاد باندې به دی دوباره زر راشي. خو یو هیله یې داسې جوړه کړه چې دی واپس دلته کې ما ته بیا راشي. اوس مخکې بیا وایو ښه تر دې پورې سبق ووایي. وجاء اخوة یوسف وجاء ورال الاخوة یوسف رونه د یوسف علیه السلام فدخلوا علیه داخل شو باغ باندې فعرفهم نغو پی جندل دی لرا وهم او دی له د درباره منکرون نو پی جنګون کی منکرون ناشنا غنون کی دین پی جند او غو پی جندل دین پی جند او غو پی جندل چې دا زما رونه دي. ولما هر کلا جهزهم چې تیار کړ دی لرا بجهازهم سامان د سفر د دی د سفر هغه سامان کله هغه تیار کو نو ما ته ووایي چې هغه پنډونه و چې کوم کې وله غله ورکړې وه. قال دووی ایتونی راتلو کوي ما ته بیاخل لکم پرور ستاسو باندې من ابیکم د پلار ستاسو نه. دا من ابیکم وده ځکه وایي چې بنیامین د یوسف علیه السلام د پلار د غاړې نه او د مور د غاړې نه و، خو د دې نورو چې کوم دین د پلار د غاړې نه و، خپل لور نه و. الا ترون آیا تاسو نه ګورئ انی زه چې ما اوفي الکیله پوره کوم پیمانې لره وانا زه خیر المنزلین ډېر غوره د مېلمستیا کوونکو نه یم. تاسو ولې د ما تاسو له سوره ښکلې مېلمستیا وکړه، غله مې د لم درکړه، مېلمستیا مې د لم وکړه، ورپسې دا ترغیب ورکو، ورپسې ترهیب دی. فإن لم تاتوني که چېرې تاسو راتلو نه که ماته به په هغه سره فلا کیل لکم نو نه به یې پیمانه ستاسو دپاره عندي په نزد زما باندې ولا تقربوني او مه نږدې کېږئ ما ته. ور یو خبره ته کوم که دغه رور مو ځان سره راونستېدو نو نه به دله بیا صحیح او نه به ما خوا ته رانږدې کېږئ، نه به تاسو له غله در کولی شي او نه به ستاسو اعزاز اکرام کولی شي، پوهېږئ که نه؟ ځکه دې نه به پته لګي تاسو دروغ ویلي دي او دروغجن سړی ګوره موږ سره دلته کې نه چلېږي، نو دی به خامخا راولئ او دی به حاضروئ. قالو وی دی سنراودو زر ده چې موږ به طلب کوو عنهو د لره اباهو د پلار د ده نه و انا لفاعلون یقینا خامخا موږ کار کوونکي یو دې لره، دا کار به موږ ضرور کوو. خپل پلار نه به د ده باره کې مطالبه کوو، مینت به کوو، درخواست به کوو چې بابا موږ سره دا رور پرېږده، نو بیا به ته وګورې بیا به موږ راولو. زمونږ به خپل کوشش چې کوم دین په هره طریقه باندې
خو که پلار مو راضي که نو ښه ده ډېره ښه ده. وقال ویدی یوسف علیہ السلام لفتیانه اغا خپلو نوکرانو ته اجعلوا تاسو ګرځوئ بضاعتهم قیمت د دی فی رحالهم په سامان د دی کې لعلهم د پاره د دی یعرفونها چې دی وپېژني دی لره اذا انقلبوا چې کله دی واپس لاړ شي الی اهلهم اهل د دی ته لعلهم د پاره د دی یرجعون چې دی واپس شي. تاسو لګئ دی ورته تدبیر وکړو چې د دی هغه پیسې د دې هغه کډي ګوډي راواله دی په مارونو کې دی د دې لپاره چې دی واپس راشي. نو یو سوال داري چې یوسف علیہ السلام دا دومره لوی جرأت څنګه وکړي چې اجتماعي مالی چې کوم نه دی له خیراتي ورکو پیسې وته واپس کړي. نو یو جواب داري چې د یوسف علیہ السلام غرض داو چې بس ټیک ده د دې کوم قیمت ته نه بسره جیب نه سرکاري خزانه ته ادا کوم د خپل طرف نه بوته دا ادا کوم. او چای دا جوابوم کړی دی چې په دغه وخت کې د یوسف علیہ السلام ته ذاتی کوټه ملاوه چې مثال کې دا اتیاسل مندانی چې کوم دین دا پاکستان ذاتی دي نو که داسې غریب او مسکین نازین تی هغه تر خپل طرف نه ورکول شي. دا د وزیرانو چې څنګه خپل کوټه یې کنه نو دا د ذاتی کوټه وا غالبا دا خبره ما ډیره مخکې کتلې و علامه ادریس کاندهلوی صاحب معارف القرآن کې لیکلی ده چې دا په کوټه کې ودا ورکړي دا ستاسو کوټه ده انده باغی کې ذاتی تصرف زکاو کو خو خپل جواب ادارې چې د دې هغه قیمت په خپل باندې ادا کړی دی د دې قیمتي په خپل باندې ادا کړی دی. بیا یو سوال دا واردېږي چې یوسف علیہ السلام کله بادشاہ شو نو اسباب خو سره ټول موجود دي خو درونو د طرف نه ته پته مو لګیدا چې پلار مې ډیر ناقرار دی بے آرام دی د سترګو نظر هم تللی دی ما بس یې خبرې نو ډاري کې هغه ته سوال جواب ولې نه لیږو چې دغه هغه امتحان او مشکل ختم شي چې نور انتظار ولا ورکو. انو د دې سوال نه جواب کړی تفسیر قرطبی او نور تفاسیر هم کړی دی چې الله تعالی د وحی په ذریعه سره یوسف علیہ السلام منع کړو د خبر لیږلو نه او د الله په هر کار کې بل حکمتونه پراتی. نو دلته کې یوسف علیہ السلام څنګه فلال منع کړو چې تکمیل د امتحان وشي. دا کوم امتحان چې په یعقوب علیہ السلام باندې شروع دی چې دا غي تکمیل او اختتام وشي د دې لپاره منع کړو. په دې بنیاد باندې منع کړو. بهر حال هغه پیسې دی له پدې کې خو دی د یوسف علیہ السلام زامن چې کله کور ترالل نو هغه د ټوله کارګزاري وورو لا دی وته وی ویجی عزیز مصر چې موږ له کوم اکرام وکړو کوم اعزاز را لوکو غلې را لراکړه خو چې ور یو خبره یاد لره د بنیامین متعلق رانه یو پاند ایثار کو غټ او دا د کات زمانه در پدې کې چې کوم دینو یو سواغ دانی چې کوم دینو دام دو راړو دي نو آینده کې به دا سکول غواړي دی به موږ سره لیږي چې ګور دې موږ ځان سره بوزو دې ځان سره خپل غل راړي او ان شاء الله موږ به د ضروري عبادت کوو ان له لحافظون انام چې کوم دینو تاکید د پاره دی له کلام راغی لحافظون کې بیا تاکید لام راغی خامخا موږ به د ضروري عبادت کوو. یعقوب علیہ السلام تینا د دن عنوان دی ما د پرور تاسو سره کړو په تاسو مې اعتماد کړو کو نو کړی تاسو دغه باره کې ما د څنګه راغلی وای او سوره وادي مورا سره کړی وي زه تاسو سره دې نشم کولی دې بنه بوزي خو بهر حالت دی چې کوم نو پرې خودنه ایده چې ته چې څنګه واده غواړې موږ به تاسو سره پاغي واده باندې راغو په دې به موږ سره کې چې دې موږ سره لاړ شي موږ دا پورا پیمانه راړو. بهر حال دا خبره وکړه ګوري ودا
فلما رجعوا ارکل چې دی واپس شو الى ابيهم پلار د دیدا قالو دیوی یا ابانا ای پلار زمنګا منع من کړی شوی دی مننا زمنګنا الکیلو پیمانا منع من الکیلو دا مشروط ده پر اوصلو ضرور باندې ځکه من کړی شوی چې موږ سره رور نو ضرور بوزون یو پیمانه براته بل راځي منع من کړی شوی دا مننا زمنګنا الکیلو پیمانه پایندګي فارسل تولیگا معنا زمنګ سره اخانا رور زمنګا نقتل چې موږ سوګو راشن راړو نقتل چې موږ راشن راړو وإنا له لحافظون یقینا خامخا موږ د در پاره حفاظت کوونکیو دیورا سرجلیږي ښه زګه دا راتلون کې زمونږه د در ټولو دغه پیمانه دا مشروط ده د بوتلو باندې قالوا يعقوب عليه الصلاة والسلام هل آمنكم وی یعقوب علیہ السلام هل آمنكم آیا اعتمادیانو ګرځوم تاسو لر علیه په د باندې په د اعتمادیانو ګرځوم استفهام انکاری دی استفهام انکاری په معنا د نبی سره هل آمنكم ما آمنكم ز اعتمادیان ګرځوم تاسو لر علیه په د باندې الا مگر کما امنتکم لکه څنګه چې ما اعتمادیان ګرځولي وي تاسو علی اخیه پرور د باندې من قبل مخکی الا کما امنتکم الا اتمانا مثل اتمانی ایاکم خادس یمینو ګرځوم په شان د ګرځولو د رور د نه د دې نمخ کې ما تاسو د پرور باندې امینان ګرځولي وي نو تاسو مال سری رزلټ راکړو تاسو په دبان داسې امینانو ګرځو نو قال هل بمعنی نفی ده په معنا د ما سره فالله خير حافظا الله تعالی ډېر غوره دی حفاظت کوونکی نه دی وهو ارحم الراحمین دا الله تعالی ډېر غوره رحم کوونکی د رحم کوونکی نه دی بار دې دا خبره اترې وشوي دیو دې مونږ سره لګي غوي نه پریدم خبره اترې جاری وي پتا سم اعتماد نشته چې تاسو سره ولېګم البته کلیګم د الله په حفاظت کې ویلېګم الله غوړي حفاظت کوونکی دی دلته کې یوسف یعقوب علیه السلام نرم زکه شپ لېګلو باندې چې کني لېګم د دې حسد وسه نور سیوا کیږي بل د دې یوسف علیه السلام سره حسد ډیر او د سره حسد نشته د سنوي بل اداره کدی نه لېګم نو یو غلا یو بار غلا رانه پاتې کیږي نور ته به نقصان نسیږي په دې وجوان یعقوب علیه السلام د سره په خپل موقف کې لګم نرمي وکړه یعنی خیر دې بس زولېګم وګوره فهم کوي دې به ماتم دک شانتی راولي او خیال به ساتي الامنكم عليه الا كما امنتكم ولا اخيه من قبل بهر حالو یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام رو د دې خبرې طرف ته منقاد شو اوس دې خو دې دا خبرې اترې وکړي او ورپسې چې کوم نه اوس دې بارون لور پاسې چې بارون اوس پړي ولما فتحوا متاعهم دا مخکینه ټول خبرې چې دی وکړین دا د سامان کولاول نه مخکې خبرې وي او دا اوس څنګه خبره ده اوس سامان کولاول لور پاسېدل لکه قدرتی کار دی باندې پټی نه راشي یا د بازار نه راشي سامان کیږي الکسات باندې پرانیزي اوس ولما فتحوا کوم دغه خبره ده ولما هرکلا فتحو چې دی پرانیستو متاعهم سامان د دی وجدو دی ومندو بزاعتهم هغه پیسې د دی او سو کوئی نه غلط نه مراد ده ولما هرکلا فتحو چې دی پرانیستل متاعهم سامان د دی
وجدوا دی اومندو بزاعت او ما قیمت خپل ردت الیهم چې واپس کړی شو دیتا تاسو دی وی ار یو چې بار پر ولکه ٹھیک خو پیسې بیا راغړي دي ولوي و داري ټول راواسي قالوا دی وی یا ابانا ای پلار زمنګا ما نبغي اي شيء نبغي دا ما په معنا د ايو شيء سره دی استفهام څه شی چې موږ لټو هغه لرا ها ما نبغي لا نبغي وراء ذلك شيئا لار نور من سغواړو پیسې راته واپس کړی شي دي دا موږ غلا غلي پدې کېدو جوړېګه پیسې به برګو نو اله بزو ما نبغي نور لا پکې سغواړو بلار کار خو سم شو یو معنا دا یو معنی دا ده ما نبغي نور من سغواړو راشه پلار وګوره خورالم را کړی شوی دی قیمت ته مجد نشته اگر ستور لوی احسان کړی چې غیرات واپس کړی دي او سو کوئی نه دا ما په معنا د نفي سره کوي نو بیا به ترجمه سکو بیا به نبغي د بغاوت نالو قالوا ويديا ابانا ای پلار زمنګا ما نبغي من بغاوت نکو من سرکشی نکو بغاوت نه لیکل من اځنه چې بلار ته ور دا وای ګندې سر دا کوم پیسې چې واپس سي نو ګندې په زور باندې سامان عمرالو پیسې ګور من دا کار نه لیکل ښا دا بچا من سره احسان کړی دی او منګه رحم کړی دی من له دا واپس را کړی دی ردت الینا واپس کړی شوی دی من دا ونمیر اهلنا دا ولې راته واپس کړی شوی دی لئن ناتي بالغله لاهلنا دا چې موږ راتلو کو خپل اهل ته په غلی سره ونمیر اهلنا او غلب راړو موږ اهل خپل ته ونحفظ من بحفاظتو اخانا ضرور زمنګا ونزداد کیل بغیر او موږ بزیات کو یو پیمانه دوخه یو بار دوخ لار ټول اسباب الله پورا کړل موږ سره د پیسو غمونه پیسې هم دادی وشوي اوس را سر بس رور پرې د چلاړ شو ان یول اسبار مال براړو ښا ونزداد کیل بعیر من بزیات کو یو پیمانه دوخه ذالک دا کیل یو پیمانه دا یسیر اسانا ذالک دا آینده کی چې من کوم راړو جوړی را آسان راته ملاویږي کنه ښا په دې کې را سر باس مګوا بس ذالک ور پیسې پوره دي صرف رور بوتل دی او دلته یول اسبار مال لوجدول سوره آسان ده ذالک په دې ذالک کی اشاره دی راینده ته کوي دا څه کوي بل ترجمه تم کومه ذالک دا آینده کی چې من کوم راړو کیلن دا پیمانه دی یسیر ډیر آسان جی غب ته کنه بس تل دی او راوچتول دي او سو کوئی نه په ذالک کی اشاره دی موجوده مال ترادی چې کوم راړو بیا به یسیر په معنا د قلیل سره واخلي بیا به داسې ترجمه کوو ذالک دا موجوده غلط دا کیلن پیمانه دا یسیر قلیل لگام جګور دا زمونږ شل لازم نه کیږي منګانو یو الحمدلله دا منګ یو داري خزي هدي بچي هدي تیو مورو دا دوره لګ مال زمونږ نه کیږي کنه ښا ذالک دا موجوده چې صفراته دي کیلن دا پیمانه دا یسیر په معنا د قلیل لگا نو په ذالک کې دواړه ترجمه پرتی دي ښا کذالک کی اشاره چې کوم نه نو ست کې هغه پیمانی ته چې کوم براړو آینده کې بیا یسیر په خپل معنا دی ذالک هغه پیمانه چې بادشاہ به موږ لراګي د بنیامین کیلون پیمانه د یسیر ډیر آسان او که په ذالک کی اشاره ته وای دی ته کومه چې دا کوم موجوده سامان مخامخ پروت دی دا جو سوراړو ان بیا به یسیر په معنا د قلیل سره اخلي ذالک دا موجوده کیلون یو پیمانه دا یسیر ډیر لګام دا خلګه رجی ګور په دې باندې زموږ وخت نه تیری یعقوب علیه السلام رو دی طرف ته دغه شو وی ټیک د زامنو دا بچی در سره لېګم خو په دې شرط باندې چې تاسو ما سره سګوي وعده کوي چې خامخا دې بعد اسباب په دایره کې واپس راولي ویږي یو خدا سره کچري فوق الاسباب په داسې باندې حادثه رااله احوال لال طول باغی کی گرفتار شوی نه خدان له خبره ده خو قبل فرض والمحال تاسو راځي لکه د یوسف علی السلام را لدی پرې دی نو ګرځما بیا خفګانی
نو د یوسف علی السلام لګیدو یعقوب علی السلام او د دې نه په دې باندې کلک وعده واغسته. قال وی یعقوب علی السلام لن ارسله ارجز نلیکم دلرا معکم د تاسو سره حتی در دې پوری تؤتونی چې تاسو راتلو کوي ماته موثقا په یو پخه وعده باندې موثقا په یو وعده مضبوطه باندې او وعده بسی لتأتننی چې خامخا ضرور تاسو به دی راولئ ماته راتلو کوئ ماته به په ده سره الا مگر ان یحاط بکم دا چې ګیره وکړئ شي په تاسو باندې که چېرې ګیر شوئ نه شئ راتلی خو ځان له خبره ده او که نه راتلی شوئ نو بیا به ماته دی راولئ. فلما ارکله اتوه چې دی راتلو کړو بابا ته موثقهم په پخې وادي سره قال وی دی بابا الله تعالی علی ما پاسبانی نقولو چې منګې وایو وکیل نگاه باندې بس ٹھیک ده. الله زموږ په هر څه باندې خبردار دی. الله د هر څه نه خبردار دی. پوهېږئ که نه؟ نو ظاهري اسباب یې اختیار کړل او د الله په ذات باندې حقیقتا توکل وکړو. پوه شوئ؟ اوس ورته یو تدبیر بیانوي. یو تدبیر ورته بیانوي. تدبیر څه دی؟ وی بچیان وي هو چې خامخا مصر ته ځئ که نه نو لږ کوشش به دا کوئ چې په یو دروازه مه داخلېږئ. هغه زمانې داسې وي چې د ښار دپاره به دروازې وي ګیر چاپېره په ګڼو دروازو باندې داخل شئ او په دې کې ګڼ حکمتونه دي. خو دوه حکمتونه دا دي چې کوم مفسرینو ذکر کړي دي. یو دا ده چې هسې نه څوک د سر حسد وکړي. حسد دا وکړي چې دا وګوره دا کوم ځای د کنعان نه رالل او زموږ ټوله د مصر غلی خلاصه کړه. لکه هر شی چې کوم ورځو کې شاټ شي که نه نو په هغه ورځو کې د هغې بیا خلکو دشمني ډېره کوي. تاسو خیال نه دا غوړي چې شاټ شي خلک بیا یو بل له سرونه ماتوي که نه غوړي خو پرېږدئ. په دې 2013 14 15 دغه روجې چې کله وي د اړ په شکاله روجې چې وي نو دې مازدیګر کې به خلکو د واورې په سر باندې یو بل وو که نه جنګونه یې کول که نه نو هر شی چې شاټ شي د هغې د وجې نه اختلافات پکې ډېر شي مصیبتونه ډېر شي جنګونه حسدونه ډېر شي نو بیا چې یو شی خرڅېږي د صحابه حدودو کې او د بنیر نه یو کس راشي هغه یې غواړي بیا دی چې د به ماف کړي. دکه شان هغه ورته دا خبره وکړه چې بچی ګورې دا د هغه مصر والا خلک هسې نه چې تاسو سره حسد پیدا شي چې دوی د هغه د هغه نه رالل کنعان نه او زموږ غله خلاصوي نو د هغې د وجې نه چې کوم دی نو تاسو کوشش دا کوئ چې په یو دروازه باندې مه ځئ داسې ګډوډ ځئ. دویم دا چې بد نظر په تاسو باندې ونه لګي. تاسو ته الله تعالی حسن درکړی دی یو ښکلي باډۍ دله درکړي دي ناسې نه چې د خلکو د بد نظر شکار وګرځئ. سوال دا دی چې اول ځل باندې ته یعقوب علیه السلام ورته دا نو ویلي او اوس ورته دا ووي. وی جواب دا دی چې په لومبي ځل باندې دی کله تلل نو دی د عامو خلکو په شانتې تلي خو بیا چې کوم دی یوسف علیه السلام دی سره امتیازي سلوک هم وکړو عزت یې ولم ورکړو شاهي مېلمانخانه کې مېلمانه هم کړل نو خامخا انسان ته چې ودا او مرتبه عزت میلاو شي دشمنان یې ډېرېږي. دا د دنیا رواج دی اصول دي که چاله الله مال ورکړي که عزت وله ورکړي که علم وله ورکړي دشمنان یې پیدا شي قسما قسم جامو کې څوک پې تهمت لګوي څوک یې په یو طریقه باندې د راغورځولو کوشش کوي دا په دنیا قانون دی. انډو د ځکه دا خبره وکړه چې تاسو سره د بادشاه له طرف نه امتیازي سلوک کړی شوی دی هغه دله خیال کړی دی محبت یې سره ساتلی دی دې وجې نه تاسو جدا جدا ځئ نه چې څوک د سره حسد وکړي یا هم د بد نظرۍ شکار وګرځئ. باقي دا مسله چې بد نظر لګېدل دا بالکل چې کوم دی نو ثابت دي په دې کې هېڅ قسمه چې کوم دی نو څه دغه نشته دی. حدیث کې راغلی دی نبی علیه السلام فرمایي العین حق نظر بد چې کوم دی نو دا حقیقت دی دا وهم نه دی بلکې دا حقیقت دی. ځکه بل روایت کې راغلی دی العین حق ولو کان العین حق ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین. نظر دومره حق دی که یو شی د خپلې تقدیر نه مخکې کېدی نو ستر نظر به وړاندې کړو دا نظر دوره ناکاره شی دی. ځکه چې بل حدیث شریف کې دا هم راغلی دی
ان العين لتدخل الجمل القدر والرجل القبر. دا بد نظر چې کوم دی نه دا انسان قبر ته ورسي او ساروی چې کوم دی اوخ چې کوم دی نو دا کټوای ته ورسي. کله کله خلک وینا زمون غوي او زمون غوا پلان کی کا ته په بد نظر باندې وکړي یا پلان کی بد نظر کړه بس هغه منګلال کې بیا بل علاجونه. نو ذکر رسول پاک وای ان العين لتدخل الجمل القدر. بد نظر چې کوم دی داخلي سلره اوخ لره کټوای ته او سړی قبر ته ولېږي. نو بس اسباب دي اسباب څنګه یو سړی په چا باندې په ټوپک گزارو کی په تماچا باندې وکي په چاړه باندې وکي او هغه دغې نه مړ شي چا د ساروی خپي کی یا چې کوم دین په لرګي وي مړ شي د کشان دا نظرم چې کوم دین د اسبابونو یو سبب دی. دی وجنه په کارداري چې چا بد نظر لګي نغه دي ځان سره ماشاء الله لا قوت الا بالله ضرور وایخه. او د دې لپاره په حدیث مبارکو کې چې کوم دین شرعي د منم ذکر شوی دي لکه دا معوذتين دا دوه سورتونه چې کوم دي قل هو الله احد دا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. او یا حدیث کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام با حسن او حسین چې کوم دین دامول په دې کلمو سره اعيذكما بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامه ومن كل عين لامه. ویږي حسن بصری رحمت الله علیه یو کتاب کې منقول لي چې فاجتباه ربه فجعلوا من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر العالمين. داموی د نظر په دم کې دي داسې علماء ولا طریقې تجربې بیان کړي دي. مسلم کې یو طریقه راغلی ده. نو بد نظر چې کوم دین دا په انسان باندې لګي بد نظر لګي او دغه اثر باقاعده په انسان باندې ظاهريږي او انسان تر اسباب او دایره کې نقصان ورکول شي. نو دی وجنه پکارداري چې بنده په تدبیر کوي او تدبیر داري چې بنده ځان ډیر ښکارا کوي نه. ګوره یعقوب علیه السلام بچو ته تدبیر مخو او په الله سره چې کوم نه حفاظت نیول اعوذ بکلمات الله ویل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء دا ویل دارنګ منزل ویل اکاټ کې چې کوم دعاګانې دی غویل. نو د دې دعاګانو اهتمام په الله ذات سره پناه نیول او ور سره چې کوم نه تدبیر. نو یو سړی په کور کې قیمتي ساروی ولاړی او پردې وته تړلی د دې لپاره څوک بد نظر نه کیندا څه ګناه نه دی. وایي دا سه نور سيزونه دي نور. نو ځکه یعقوب علیه السلام د هیله بیان کړه و بچي چې کله د کلی ته داخليږي نو په مختلفو دروازو باندې داخل شي په یو دروازه باندې ما داخليږي اې چې څوک بد نظر یې ګراولي. اوریدو یعقوب علیه السلام د بیان وکړه وقال وید یعقوب علیہ السلام یا بنی یا ای زامنو زمنگا زما لا تدخلوا تاسو مداخلی گئی ای زما بچو لا تدخلوا مداخلی گئی من باب واحد د دروازی یوینا ودخلوا داخل شی من ابواب متفرقه د ګړو وړو دروازونه. او بیا د سوی چې بچی ګوردا مې د صرف یو طریقو خوله وما اغنی عنکم یعنی زما تدبیر تاسو له تقدیر نه د پنيشي کولای. انسان بخپل تدبیر باندې پړ دی باقی فیصله به الله کوي. ویږي اعتماد به صرف د الله په ذات باندې ساتي. ویږي کنه اسنه چې ګینتا سوایږي نو په ګډ ور دروازو زون بیا هم پته نه لګي. خدای یو تدبیر دی. وما اغنی زن شم د پکوله عنکم د تاسونا من الله د فیصله د الله نه من شین څه شي کله په تاسو باندې څه تقدیر لګلې دي څه فیصله کړه غین د پنشم کولې. خدا صرف او صرف ما دا وستا یو طریقه وخوله. اوریدو ان الحكم ند فیصله الا لله مگر د پاره د الله تعالی دا علیه په دی الله تعالی باندې توکل او باور زما ده وعلیه په دی الله تعالی باندې فلیتوکل المتوکلون باور دیو کی باور کوون کی. نو دایو د صرف بیان وکړه. نو معلومه دا شو چې اسباب به اختیاري خو لیکن کلک 100% توکل بد الله په ذات باندې ساتي. 100% توکل بد الله په ذات باندې ساتي. او شوي کنه د دې د وجه علماء لیکلي دي شي یعقوب علیہ السلام دې ته تدبیر ورکو خو اعتماد ول په تقدیر او فیصله د الله باندې ورکو. او دا د علم لوی دغه مرتبه ده.
څوک چې په تقدیر باندې یقین لري او اسباب هم استعمالوي نو دا د علم خاوند دی. او څوک چې صرف اسباب باندې تکیه ولګي د تقدیر نه منکر دی، یا صرف چې کوم نن تقدیر منی اسباب پرې خو دي نو دې چې کوم نن بے علم دی، جاهل دی. یو سړی چې کوم نن دریاب ته وردانګي لامبو ول نه ورځي وی زما توکل له دام به وکوبره. او یو سړی چې کوم نن صرف او صرف توکل ټول چې کوم نن په لامبو باندې دی د الله ذات ته متوجه نه دی، دام جاهل دی. نه تبا لامبي نو اسباب به اختیاري دریاب د وردانګي اسباب به اختیاري ټوب دی وسکټ دی یا لامبو دا ابزان لې خداینا علاوه کلک یقین به د الله په ذات باندې چې اصل محافظ زما الله دی. نو شریعت مونږ ته دا تعلیم راکړي ښا علیه پدی الله تعالی باندې توکلت توکل زما دی وعلیه پد باندې فلیتوکل المتوکلون توکل او بروسه دیو کی متوکلون توکل کون کی. ولما دخلوا ارکل چې دی داخل شو من حيث دا غزینا امرهم چې حکم کړو دی دا ابوهم پلار د دی پس باغ طریقه باندې رال چې پلار و د څنګه ویلو بچی ته په دې دروازه دی ته په دې دروازه دی ومکه شان نالل ما کان نو دی یغنی چې د پې کړي وا عنهم د دینا من الله د فیصلی د الله نه من شین د شی الا حاجه مگر دا یو ارمانو فی نفس یعقوب پرلو پر نفس یعقوب علیہ السلام کی قضاها چې پوره کاغی لرام. الله وی دا د یعقوب علیہ السلام یو ارمانو یو تدبیر چې دې بیان کو د تدبیر چې کوم نه دی بچکول نه شو دی بچکول نه شو دا ولما دخلوا من حيث امرهم د دې ځان یو لسم حال د واقع شروع شخه د واقع یو لسم نمبر حال شروع شه چې د یعقوب علیه السلام دغه تدبیر د منسوبې دی بچکول نه شو خو بس دا دغه یو سوچ او یو فکر او دغه د وجه نه دی ته دا تعلیم ورکړو قضاها ایزرها چې ظاهر کړي ما كان نو دی یغنی چې د فوقی عنهم د دینا من الله د طرف د الله نه من شین د سشینا الا حاجه مگر دا یو ارمانو فی نفس یعقوب پر د یعقوب علیہ السلام کې قضاها چې سرګن دی لرا وانه یقینا دی لذو علم خاوند علم لما د وجدا غنا علمناه چې مونږ علم ورکړو دته ولكن اکثر الناس لیکن زیاد خلقنا لا يعلمون دین پویږي الله وی دین پویږي. نګور الله تعالی یعقوب علیہ السلام د ذو علم وی دی خاوند لوی علم ولی چې د اسباب استعمالول او توکل د الله په ذات باندې نو دنیا دار الاسباب د اسباب به استعمالي او توکل د الله په ذات باندې نو دا چې کوم نن اعلی علم کمال لري. او کوم خلک چې ترک د اسباب کوي صرف په تقدیر یا تقدیر معنی اسباب نه معنی یا نه دا دواړه چې کوم نن بیا د دین مفهوم مخالف والا نو جاهلان دا بیان دي بس کوم لا بس ترجمه ته بیا وګورئ ښا